نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صدق الله العظيم سورة يوسف دیار لسم پارا سلور نبی نمبر آیت دی یوسف علیہ السلام واقعہ شروع دا یوسف علیہ السلام پلرون اللہ قمیص ورک چتاسو بدا یوسی او زماد پلار پا مخ باندے میں کیک دی دا قمیص دا یوسف علیہ السلام سر چرتو دا یوسف علیہ السلام دا قمیص دا ابراہیم علیہ السلام دا اور والا قمیصو کلچ نمرود ابراہیم علیہ السلام پا اور کی اچھونو پا دی وقت کی تدی قمیص اویستو ابراہیم علیہ السلام اور تا اغرزولی شون جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا قمیص رو ابراہیم علیہ السلام دا وفات نبات اغا قمیص دا ابراہیم علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام تا پاتشو اسحاق علیہ السلام دا وفات نبات اغا قمیص دا غزوی یعقوب علیہ السلام تا پاتشو او یعقوب علیہ السلام دا قمیص بطور حفاظت پا یو نلکا کی بن کو او اغا نل کے دا یوسف علیہ السلام غاڑی توبہ چولا دا دید پارچ بدبان دی بد نظر نلگی بطور تعویز اغا بیب کی اغا نل کی چی اغا تا قمیص بن کرو اغا دا یوسف علیہ السلام پا غاڑا کیو نو اغا چکل دی یوسف علیہ السلام دی رونو کوئی تا اغرزو کمیسی تی اویستونو پا دی وقت کی جبریل علیہ السلام راغ و دلی دا قمیس دا دی نل نرا اویستو او اغا قمیس دا تواچو اغا قمیس دا یوسف علیہ السلام سرو کلچ ورطپتا اولگی دلا رو و توی چستا پلار خو پا نظر باندی نابینا شوی دی نو یوسف علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام راغی و دتے ہوئے چی دا قمیص تے ورکا پا دے کی دا برکت تے چی دا استاد پلار پسترگو باندے سنگا اولگی نظر بے کار شروع کی نو دا قمیص چی دی رو کل اڑو پلارا باندے روان دی قافلہ دا مصر نا جدا شو دا مصر او دا کنعان یعقوب علیہ السلام دا دی علاقی پا منس کی دا اتو رزو فاصلہ دا اتر وزی فاصلہ دا 2.5 میل مزل لی دیجے کی یعقوب علیہ السلام چکم وسیور سرو اغیتے ہوئی چیزو دا یوسف علیہ السلام خوشبو محسوسو دا یوسف علیہ السلام دا قمیص خوشبو اللہ پاک کنعان علاقی تا دا مصر نا ارسولا اتروز فاصلی پا اندازہ لا مزل پاتے دی او یعقوب علیہ السلام باندے خوشبو لگے دلا پا کنعان کی آج چکم نوسیوتوی قسم پا اللہ تمریر پا خطایا کی مگا سڑی خبرے کی تا تمگوی چی یوسف نشتا او تو سب لگے چی یوسف یادے و یوسف یادے نوسوت خبر ہو قمیص دیجے کی دی یوسف علیہ السلام چی دی قرون اڑو پلارا باندے دی یوسف علیہ السلام قمیص یہودا واقست او یہودا اوی تاسو پا ما باندے پلار تا دا دروغ اغا کمیسم ورکڑو
چې یوسف علیه السلام شرمخان وخوړ او قمیص ماله د دروغ را کړو هغه ول ما ور کړو نو رښتونی قمیص به مل اوس ورکو د تفسیر جلالین او مفسرین لیکي چې دا قمیص د یوسف علیه السلام دی یهودا ورور یو د دې قمیص دا واقعا امام ضحاک رحمت الله علیه امام مجاهد رحمت الله علیه ذکر کړی دا چې دا د ابراهیم علیه السلام قمیص او د دې دا برکتو چې نابینا په دې باندې جوړېدو پدې کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په بریلیانو باندې رد کړي وی معجزہ دا فعل د الله پاک وی او ښکار کیږي پلاس د نبی باندې نو د یوسف علیہ السلام یا د ابراهیم علیہ السلام پلاس باندې د دې قمیص دا برکت ښکار کېدل لاس د دوی دی خو قدرت د الله دی بریلیان وی معجزات پیغمبر په اختیار کی لیکن دا خبره غلط ده او دام د الله پاک اختیار دی او قدرت دی ګوري په کنعان علاقه کې په نږدې ځای کې یوسف علیه السلام په کوی کې پروت دی پلار ته نه خبرې خوشبو په نه لګي او د مصر نا کنعان د اتور وزو په سفر باندې خوشبو رسیږي او هغه قمیص دی اتر وزي فاصله کې خوشبو رسیږي او د کلی په شال کوي کې خوشبو نه رسیږي دا خوشبو رسول څوک کوي الله کوي یوسف علیه السلام چې په کنعان کې په کوم شال کې کوي کې پروت را خو نږدې د کلی کوي او یوسف علیہ السلام چې دا قمیص ورکین دا خو د مصر علاقه د بلا ملکونو پاتې شوی چې ته شام او چې ته مصر ډیر فاصله ده خدا خوشبو رسول کی الله دی دا د پیغمبر اختیار کی نشته یهودا قمیص راوړو چې څنګه یعقوب علیہ السلام د په مخ باندې کې خودو یعقوب علیہ السلام نظر کار شو چې څنګه نظر کار شروع کوي ته وایي حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې تا خو یو ډېر د خوش خبره او د خوشاله کارو کو زړه مې غواړي چې سمېدل درکړیو بزیری کې خو ور وځو چې موږ خوراک سکاک نه دی کړی سرشتانه لہذا تا تبز دعاءکم الله پاکا دې د مرګ د سختونو وساتي یعقوب علیہ السلام ته دعا وکړه په بشارت کې نه د دې ځنه مفسرین لیکي چې چا در باندې زیر او کاغل سور کول جایز دي چا در باندې زیر او تو پذیری کې اوسې سړی ورکې کړه دا جایز دي یعقوب علیہ السلام خپل زوی ته پذیری کې دعا کړه زیر ورکول جایز دي یا انعام ورکول هم جایز دي مفسرین د دین دا ثابت زوی د کمال کارو کنورونه کدی یو کمیس چارو یهودارو اغله بطور انعام دعا وکړه نو که یو کس یو خکار نامو کی ناغل انعام ورکول جایز دي یعقوب علیہ السلام نظر کار شروع دی خو پیشو چې کار خو من خراب کړو بلار ته خو پته ولګید چې یوسف علیہ السلام هم ژوند دی او بنیامین هم شته او زم واپس او یقینا غلطی خو ښکارا شو دی بلار لراغل دا قافله چې راته دی ځلبا په بعض روایتو کې راځي چې یوسف علیہ السلام د 200 اوخانو قافله تیار کړه دا قمیص چې را لېږي 200 اوخان قافله سره د ضرورت زندگی برابر کړه او دې ته چې تاسو لاړ شي التنبا زمون ټول خاندان مسلمانان راولي یا
او یا کسانو دا قافله چې ځان سره بوتله واپس دی یوسف علیہ السلام خاندان والا او یا 93 کسان یوسف علیہ السلام دا کسان چې ضروریات زندگی اسباب و صدور 200 خانو قافله سامان روڑو یعقوب علیہ السلام نظر کار شروع کو بچیرار الپلات وچ منگتا دعا وغواړه الله پاک نه مونږ له بخنه وغواړه یعقوب علیہ السلام ته فرمای دعا بردر ته وغواړم فی الحال وتا اونکړه فی الحال ولی اونکړه نو تفسیر جلالین لکی چې اصل کی یعقوب علیہ السلام خیال دو چې د شپې دعا قبلی کی خصوصی ټیم کې ولته دعا وکړو او زه تنکو د شپې اخیرنه حصہ د دعا د قبلی تو ده چې شپه راشي اوس یو سره وعده د دعا کې چې دعا به د تو کو خو وینه کړه آسان کله وکړه د شپې چې کله اخیرنه حصہ شو بیا یو ورته دعا وکړه او نبی علیہ السلام فرمائی پا دیو وقت دعاگانے قبلی گی دعاگانے وطا اغفتی دینا با دیتی ویلی چه تاس او رسی زمانگا چکم دا خاندان دا خلق کی دا کسان پر ٹول راولی یعقوب علیہ السلام سرد اخبر خاندان دا 93 یا دا 2 یا کسانو سر روان شو دا مصر پر طرف بان یوسف علیہ السلام چې کله مصر ته دی رانږدې شول د سلور زرو فوجانو سره د خپل پلار استقبال لپاره راووتو ځکه د مصر بادشاہ دی مصر والا عام خلق هم استقبال تروت چې زمونږ د بادشاہ سے یعنی د یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام زمونږ کلی ته راځي استقبال توتلم د نیکانو خلقو د پاره جایز دی لکه مثال اوس یو بزرگ په دې لار را روان دي تاسو وړاندې ورشي چې دا بزرگ سړی د استقبال وکړو دا جایز دی نو سلور زره فوجان یوسف علیہ السلام په حکم باندې د مصر خلق قافلې ته مختا وړاندې وته دینه بعد دارون داخل شو یوسف علیہ السلام ځان سره په دې وخت کې بل مور بلار په تخت باندې کېنول او دې ټول یوسف علیہ السلام ته سجده وکړه دغه تفصیل به ان شاء الله سبا ته درس کې راشي چې په تخت باندې کېنول څوک او سجده کومه طریقې سره وا دغه سجده جایز وکړه ناجایز و ان شاء الله بل درس کې به راشي خو به هر حال یوسف علیہ السلام ته والدین او د خاندان خلق د کنعان ورسیدل مصر ته لاړل مصر کې وسه کیږي اب ان شاء الله مخکې درس کې راشي نو فرمایي ولما فصلت العير او هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه جدا شو د بادشاہ سے د دربار نه چې ووتل قال ابوهم اوی پلار د دوی یعقوب علیہ السلام بل اهل عیال وسو وغیرتا انی اجد ریح یوسف یقینا زخامخا مخصوص خوشبو د یوسف علیہ السلام اتر وز فاصلی په اندازه باندې یعقوب علیہ السلام فرمائی چې د یوسف علیہ السلام ویرا باندې خوشبو لګي لولا ان تفندون کچری تاسو نسبت د ګډوډوالې نه کوي دا خبره زما ټیک تک تاسو دا خبره مې غلط نه کړ ګوري حقیقت په قال امید بي تالله قسم الله انك لفي ضلالك القديم يقينا انت تبخوانه غلطه کې پروت ته وسم د یوسف خبره کې هغه چرته وسم دلاله کې خبره کې فلما جاء البشير بصر کله چراغ زیر ورکون کې يهودا خپل خطول را خو قمیص د سره القاه على وجهه قمیص کې خودو په مخ مبارک د یعقوب علیہ السلام فرتد بصیر پس او ګرځید بینا نظریه کار شروع قال او یعقوب علیہ السلام الم اقل لكم تاسمانو ویلی
اخو درته ویلو چې بنیامین بم راځي یهودا بم راځي یوسف بم راځي تاسو نه منل انی اعلم من الله ما لا تعلمون یقینا زبیګم پاسه د الله پاک د طرفنا چې تاسو باغې باندې نه پیږي تاسو هم ویلو خو تاسو نه منل قال اویدی بچو یا ابانا استغفر لنا اے بابا جانا تمنگ دا پارا بخنو گواڑا دنوبنا زمنگ دا گناہونو مخدیر گناہونو کڑی دی اس غلطی خارا چھو بخنا لو گواڑا انا کننا خاتوین یقرن منکو خطاکار قال او یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم ربی زرد چیزو بخنو گواڑا مستاز پارا دخبل ربنا اسنا او بخوارم وانے وسرو کر تاسو ته مو تفسیر جلالین لکی چې د شپې په اخیرنه حصہ کې دعا قبليږي هغه کې بدر ته دعا وکړو انه هو الغفور الرحیم یقینا الله پاک بخول کې مهربان دی فلما دخلوا على يوسف آوى اليهم بس هر کلا چې دوی داخل شو یوسف علیہ السلام ته یوسف علیہ السلام یو ذکر په وسط کړ ځان سر ابوي خپل مور پلان وقال او فرمای ادخلوا تاسو داخل شئ یا تاسو اوسېږي مصر په مصر کې ان شاء الله کچر الله پاک تخو خوي امنين په امن باندې د تکلیفونو به تاسو خلاصي واخذ الحمد لله رب العالمين الحمد